إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. آخر دو صورت کے مسئلہ دا ولایات او دا تعلقات او دا دوستانی ذکر کے دا ومنان پخبر منز کے دا دوستان دی عامد کا مہاجر یو کا انسوار دی او اغا دوستان دا ایمان کا وجبانی دی حد ترسی دلیوان ایک اخبر روری دی رشتہ دار دی او ایمانی ندر وڑے آغا وراثت نشی آغستے او دغه پردې کس چې د هغه وسره تعلقات او روحي قایمه شوې وه د ایمان په وجه باندې یو د بل وارثان ګرځېدل. همدارنګې الله فرمایي کافران په خپل منځ کې دوستان دي، لہذا که هغه د هر ملت دی خو د اسلام خلاف دا ټول یو جماعت دی، یوه ډله ده. هر کله چې د دوی په خپل منځ کې دوستانه او تعلق د مؤمن مسلمان په دې دوستانه کې نشته. لہذا زموږ فقها مختلف مسایل ذکر کوي. یو مسلمان دی هغه لاړو دارې کفر ته په امن باندې راتلی راتلی شي، د کفر والا دار اسلام ته راتلی شي په خپل امن. مسلمان هلته تللی شي د څه مقصد تجارت دپاره، سیل سپاټې دپاره، تجارت دپاره تللی شي. دا مسلمان په دار کفر کې دی او د دغه دار کفر سره د بل کافرانو جګړه شي په خپل منځ کې. دا کافران آیا دا مسلمان د دې کافرانو امداد کولی شي؟ فقها فرمایي نه، ستاسو سره څه کار دی؟ هغوی په خپل منځ کې سهار څه کې ستاسو سره کار نشته. ته صرف په امن تللی او دا چې ته په جنګ کې حصه اخلې دا خو ته خپل ځان بربادۍ هلاکت او دا هلاکت صرف د الله دپاره دی، بل ځای کې داسې نه وي. لہذا ته به پکې حصه نه اخلې. او که دا جنګ ستا سر ته راورسېد او ستا سر ته خطره شوله بیا خپله دفاع کوی شي. وجه دا ده چې دغه کافران په خپل منځ کې دوستان دي او خپل منځ کې یو دین دی که جنګېږو کر سکئ او ستا ورسره دوستي نشتي. همدارنګې دویمه مسله دا مسلمان دی، دوه دي، درې دي، لس شل دي، دا دار کفر کې دي، په امن کې دي هلته او چېرته جګړه وشوله او دغه کافرانو مسلمانان په قید کې نیولي دي او دار کفر ته یې راوستل او دا کوم مسلمانان چې د مخکې نه هلته موجود دي په امن باندې، نو دوی به په دې قیدیانو مسلمانانو سترګې پټې وایي نه، په دوی فرض دي، په دوی فرض دي چې مکه ځای کې به جنګېږي او د خپل مسلمانان به ازادوي. البته که دغه کافرانو مسلمانانو نه څه مال حاصل کړی دی یوړه او ته هلته موجود یې په دار کفر کې خو په امن تللی، نو مال ته به څه وایي؟ ځکه ستا د هغوی سره معاهده وه چې زه ستاسو ځای له درځم نو زه به تاسو ته څه نه یم، تاسو به ما ته څه نه وایي. ستاسو مال به زما نه محفوظ وي، زما مال به ستاسو نه محفوظ وي. دا مال د تحفظ وعده شوې ده. او هر چې مسلمان دی هغه غیر مسلمو ته ورکول په دې چرته معاهده نه کېږي، دا بلکل دا سمجھوتې نه کېږي. نو چې ته هلته په دارې کفر کې موجود یې او مسلمانان قیدیان راوستلی شول، ته په دې سترګې نشې پټولی، په تا فرض دي چې د هغوی سره په هر صورت باندې چې دا خپل مسلمان به ازادوي. وجه دا ده چې دا ستا دوست دی، د کافرانو سره ستا دوستي نشتې. دا هغه دوه جماعتونو باندې الله تقسیم کړي. والذین کفروا هغه کسان چې کافران دي، بعضهم بعضې د دوی اولیاء بعض، دا دوستان د بعضو دي، خپل منځ کې د دوی محبت او که دوستي ده. همدارنګې وراثت دی. الا تفعلوه که تاسو ونه کوئ، څه ونه کوئ؟ الا تفعلوه د دې خپلو مؤمنانو امداد ونه کوئ، تکن فتنه دا به شي شرک فی الارض په ځمکه چې د خپلو مؤمنانو امداد نه کوئ، دنیا کې به شرک خور شي، و فساد کبیر او فساد به شي لوی. د کفر هغه رعب په دنیا باندې راشي، انسانان به برباد شي. دا خو د هغوی خپل منځ کې دوستانه وه، څنګه چې مخکې ذکر شول مؤمنان په خپل منځ کې
دوستانه او تعلق دی. بیا دوباره چې ذکر کیږي حال ته مقصود دو چې الله د دوی خپل منځ کې تعلق ذکر کو او تر دې چې هغه تعلق وراثت ته رسېدلی او دلته چې د مؤمنانو تعلق ذکر کیږي دا ولا الله صفت ذکر کړي ډېر صفت دی. ستاسو منځ کې کوم محبت او مینه ده نو ډېر ښه کار والذین آمنوا هغه کسان چې هغوی ایمان راوړی و هاجروا هجرت یې کړی و جاهدوا جهاد کې فی سبیل الله د الله په لار کې دا د مهاجرو صفات والذین آووا هغه کسان چې هغوی دوی له ځای ورکړی و نصروا د دوی امداد یې کړی دا د انصارو صفات شول. اولئک هم المؤمنون حقا دا مؤمنان دي په حقا. نو دا مضمون آلته مخکې بیان شو ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا یا والذین آووا ونصروا خو آلته محبت او تعلق د وراثت ذکر کېدو او دلته ولا الله صفت ذکر کړي دا ښه خلک دي. دا ښه خلک دي دلته ولا صفت ذکر کړي والذین آووا ونصروا لہذا آلته جدا مطلب دلته جدا او دلته سره دا فرمایي چې اولئک هم المؤمنون حقا دا مؤمنان دي په حقا. وجه دا ده چې دوی خپل ایمان حقیقت وښود. حقا معنا ده ثابتا. دوی خپل ایمان ثبوت وښود ځکه خو دوی خپل کور کلی علاقه پرېښوده هجرت یې وکړو دی د ایمان نښه ده. یا چې کوم د قتال او جهاد کوي دی د ایمان نښه ده په خلاف د هغه کسانو چې کوم مخکې ذکر شول والذین آووا ونصروا. بیا فرمایي چې کوم دی والذین آمنوا ولم یهاجروا ایمان یې راوړی خو هجرت نه کوي نو ما لکم من ولایتهم من شیء ستاسو سره دوستانه نشته. اگر چې دوی ایمان راوړی دی په دار کفر کې دي ایمان الله ته پته ده خو د ایمان ثبوت نه دی ښوولی چې دی مسلمانانو خواته راشي ځکه هغه ته ایمان حق نه وي. او دا حضرات چې دوی ایمان راوړو بې هجرت یې وکړو نو دا مؤمنان دي په حقه ځکه دوی خپل حقیقت د ایمان وښو حقیقت د ایمان یې وښو چې هجرت یې وکړو او داري ایمان ته او د دې سره دا حق دي ثابت دي ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایلي دي چې الاسلام یهدم ما کان قبله. یو سړی ایمان اسلام راوړي په دې سره مخکې ګناهونه معاف کېږي نو ګناه یې معاف شوله. دارنګې والهجرة تهدم ما کان قبله هجرت سره مخکې ګناه معاف کېږي. نو دا هغه حقیقت د دوی د ایمان دی چې په ایمان سره ګناه معاف کېدله په هجرت سره ګناه معاف کېده د دوی سره حقیقت په خلاف د هغو نه چې ایمان یې راوړی دی او هجرت یې نه دی کړی نو لحاظه هغوی سره حقیقت نه و. دا هم مغفرت دوی دپاره بخښنه ده و رزق کریم او رزق ښایسته دی په جنت کې. مؤمنانو دپاره درې چې کوم دی جماعت دي. یو هغه حضراتو چې هغوی ذو هجرتینو د مکې مکرمې نه یو ځل هجرت وکړو حبشو ته بیا د حبشو نه هجرت وکړو مدینې ته. په دې کې جعفر طیار رضی الله تعالی عنه دی عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه دی حضرت عثمان ذی نورین داسې نور حضرات دوی په دوه کرتې هجرت کړی. یو دا مهاجر او دویم هغه مهاجر دي چې د پیغمبر علیه السلام سره و یا د هغه نه وړاندې مدینې ته هجرت کړی دی تر صلح حدیبیې پورې د حدیبیې شپږم کال د هجرت نه وړاندې دا اوچت هجرتونه دي دا اوچت خلک. وجه دا ده چې دې وخت کې مسلمانان ډېر کمزوري وو. په دې وخت کې د مسلمانانو د امداد لپاره هجرتونه او دا سختې برداشتول دا الله یوه ډله کړې. بیا دویم نمبر د حدیبیې نه بعد چې کوم حضرات راځي د دوی نه وروسته چې کوم ایمان راوړي په هغه لار روان دي د هغوی نه مرتبه کمه ده خو بیا هم د هغوی پسې تابعدار دي. نو دلته هغه تابعدار ذکر کوي والذین آمنوا کسان چې دوی ایمان راوړي من بعد وروسته د دوی نه نه خو دا ذو هجرتین دي او د هغه ډله کې دي چې حدیبیې نه مخکې هجرت کړی ایمان یې راوړی دا رستوني دي. وهاجروا هجرت کی وجاهدوا جهاد کی معکم ستاسو سره فاولئک دا کسان منکم دا ستاسو نه دي. دا ستاسو په ډله کې حساب دي یو اصل یو د هغې سره حسابېدل دي دا پکې حسابېدل دي. واولو الارحام یو خاوندان د رشتو. اولو الارحام
یا دا چې کوم د هغه ابتدا کې مضمون ذکر کوو چې کوم حضراتو مدینې ته هجرت وکړو، انصارو سره پیغمبر علیه السلام د هغې روري قایمه کړه، په دې رورۍ باندې د هغې وراثتونه یا چې خپلې قبیلې اسلام ته راغلې نو بیا په نسب باندې وراثتونه مقرر شول. دا وروسته چې قبیلې مسلمانانې شوې نسب ته وراثت لاړ نو اولو الارحام دا چې کوم د نسبونو والا دي نو بعضهم اولی ببعض، دا بعضې اولاد دي د بعضې نور نه کم چې قریب دي هغه حقدار دی د هغې نه چې هغه قریب نه دی او لرې وړاندې رشتې ده. دویمه دا ده چې دلته د ارحام نه ذوي الرحم مراد شي. دا میراث و تقسیم کی طریقه دی چې اولا میراث تقسیمې دا به اصحاب الفرائض ته ورکړي. اصحاب الفرائض هغه خلکو ته وایي چې د هغې حصې قرآن ښوولي دي، پیغمبر علیه السلام صراحتا د هغې بیان کړی. دا 12 خلک 12 کسان دي، په دې کې 4 نارینه دي او 8 په دې کې زنانه دي. خپله مور وي، خپله لور وي، 3 خویندې وي، عیاني، علاتي، اخیاتي او دارنګې نیا ده او ښځه ده. دا هغه کسان دي 8 زنانه چې دوی حصې معینې قرآن ښوولي دي او په دې کې 4 چې کوم دی په دې کې نارینه وي، پلاري نیکۍ خاوند وي او اخیاتي ورور وي. دا 4 کسان په نارینهو کې دي. دا 12 کسان هغه دي چې دې ته ذی الفرائض وایي، د دې مقررې حصې دي قرآن حدیث ښوولي. او دویم هغه حضرات دي چې هغوی داسې حصو کې خو نه وي خو دې پسې هغې ته عصبات ورکوي. بیا دا عصبات چې دا کم اصحاب الفرائضو حصې دي دوی چې خپلې حصې واخلي او د دوی نه کم مال پاتې شو هغه بیا هغوی ته میلاوي. او که بالفرض دا ذی الفرائض دی بیا ټول مال دغه عصبات اخیستی شي. د عصباتو ډېر څه نسب کې وي او څه سببي وي. نسبي مثال د سړي زوی دی، لوسی دی، کړوسی مخکته چې څونه دی، دویم پلاري نیکۍ په بره، دریم اړخونه ورور دی، وراره دی، د وراره زوی، او څلورم تره دی او د تره بچي دي. په دې نمبر 1 دې ته عصبات ورته وایي. نو ذی الفرائض کې وي هغې به حصه دي. بیا دا خلک دي دوی به حصه دي چې دا یوې اوږ دی. بیا دې پسې مسله د ذوي الارحام وي. ذوي الارحام دا د لور بچو ته وایي. د لور چې کوم بچي دي دا ذوي الارحام. دارنګې د ورېرو چې کوم بچي دي، همدارنګې د پلار د خویندو د تروریانو چې کوم بچي دي، او د مور خویندې او د مور وروڼه د دوی چې کوم بچي دي، د ماما خیر، د مور خور، د ماسی بچي، د ماما بچي، نو هلکان او جینکې داسې نور چې کوم دی د ذوي الارحام وایي. نو چې دا نور حضرات نه وي بیا دوی ته وراثت احنافو ورکولی شي. پیغمبر علیه السلام فرمایي الخال وارث من لا وارث له، ماما وارث دی د هغه چا دپاره چې د هغې بل وارث نه وي، ذی الفرائض نه وي، عصبه نه وي، لهذا بیا ماما وارث دی. نو دې ته اولو الارحام وایي. واولو الارحام بعضهم بعضې دوی اولاده حقدار دي ببعض په بعضې نورو سره فی کتاب الله د الله په حکم کې، فی کتاب الله په لوح محفوظ کې. هلته الله دا طریقه مقرر کړې ده. ان الله بشک الله بكل شيء علیم، په هر څیز پوهه دی. په دې وراثتونو باندې، په دې تعلقاتو دوستانو باندې الله د هغې برابر احکام مقرر کړي. والذین کفروا هغه کسان چې کافران دي بعضهم بعضې دوی اولیاء بعض دوستان د بعضو دي. الا تفعلوه که تاسو د دې مؤمنانو امداد ونه کوئ تکن فتنة دا بشي شرک فی الارض په ځمکه کې او فساد کبیر او فساد بشي لوی چې غلبه د کفر ده. والذین آمنوا هغه کسان چې ایمان راوړي وهاجروا هجرت کوي وجاهدوا جهاد کوي فی سبیل الله د الله په لار کې. والذین هغه کسان آوو چې دوی دې ځای ورکړی ونصروا د دوی امداد یې کړی. اولئک دا کسان هم المؤمنون حقا دا مؤمنان دي په حقه. لهم مغفرت دوی دپاره بخښنه ده ورزق کریم او رزق دی ښایسته. والذین آمنوا هغه کسان چې ایمان راوړي دي بعد وروسته د دوی نه وهاجروا هجرت کوي وجاهدوا جهاد کوي معکم ستاسو سره. فاولئک پس دا کسان منکم دا ستاسو نه دي. واولو الارحام او خاوندان د رحمونو خاوندان د رشتو بعضهم بعضې د دوی اولاده حقدار دي ببعض بعضې نورو نه فی کتاب الله د الله په حکم کې.
इन्नल्लाह बेशक अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम हर चीज को हदे सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व आलिहि व